سړی به شرمېږي او الله له ورکړي نو دیو په ثواب څو امیدوار شي او زمونږ په صدقاتو کې په خیراتونو کې 80-85% هغه چې سړی په ستومانه او د سړی نه بالکل انتهایی سی وای ویره دا ماتري سرور واسکټي دا یو زوس نه جوما او ډیر له منشوي دي دا بټنه مټنه تر شي وی ګوزه کې په پلان کې لور نو که اسی ورکوي خبره دي سړی به یخنه نه بچي اکس او کداغه کې سړی د ثواب امید لري الله په دغه کې دي ثواب ورکړي او چې موږ به کم از کم د ثواب امید نه لرو پای دغه باغې کې د ثواب امید درل دا لګړي به خوندي وته دغه دا یو قسم نه کې پورې خندا وته چې سړی داسې وته نو ځکه الله پاک کوئی مما تحبون ځکه انس ابن مالک وی رضی الله تعالی عنہ چې کله دایت نازل شو ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ راغی اوس دا صحابه اوس موږ ته نمونې بریخي یعنی عام چیز نه وی داغه په مال کې د ټولو اوچت مال د بیروها باغ اوس د بیروها باغ ځل په تجرباتو باندې مشتمل او بیا یو باغ او جيبه نو هغه درجه ته هم نه رسو چې موږ تجربات زما ډارې کول د الله په لار او چې کم از کم سړی په خپل موجوده چیز کې لګدا سیز خو مې تاسو ته یو اسانه غونډه مفسرین او فارموله باندې چې لګون ته خو به له خوښ شي چې سړی ویره واقعي سمې ورکړه دونه خو به کم از کم له خوښ شي نو سړی لګ مطمئن وي او سړی لګ الله ته خپل جوړي الله ته سړی یو سیز نشي وریا جوړي ځکه چې دار سره الله راکړي او که سړی ځان نشي تهجد ټیم کې یا ځان نفلو کې په دروازه او الله سره سلام اصلات کوي او راز او نیاز او تکینو کم از کم دا خو ته ویل شي اے الله غفلان کی ټیم کې بدونه په شریکه مې 2 لک روپے په جمعات کې ورکړې وي نو زماده پلان کې کارو کې کړ نو چې سړی خو دخل جوړي دا څه و یا غفلان کې فقیرو اراغه او ما ول په یوځای باندې 600 روپے ورکړل ډېر خراب وو د لولي وادو ما ول 600 روپے ورکړل نو سړی چې کم از کم قبل چاته نه وي الله دې ویل او سړی ول 50 ورکړي نو دا سړی الله دې نشي ویل چې وای ما ول 50 نو 50 د فیدی نه خالی نه زماده خبره دا مطلب نه چې 50 مو ورکړي دغه چیز هم نه نو چې سړی جمعات کې چندا چي نو 50 نه نشته خو چې کم از کم د سړی په لړ غونډه تکلیف وچت په دې خبره ځان پوره پویول وای چې سړی په لړ غونډه تکلیف وچت کم از کم د خپل د یوې ورځې خرچه کو جی کنه چې سړی د یوې ورځې خپل کور کې کوم خرچه کوي چې کم از کم هغه عمر خرچه کو صدقه کوي دغه چې سړی ته په میاش کې پیر صدقه یو خو یو میر روزانه صدقه یې بل شي چې کم از کم سړی کوم میاش پس صدقه کوي یا هفته پس صدقه کوي چې دونه وي چې سړی ته پته چې ما خپل کور کې دونه خرچه کیږي دروازه نو هغه بیروها غون باغ ورک اداسي باغو چې واقعي هغه باغ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کله وی چې دا آیت نازل شونه ما ته خپل گیر چا پر مال کې یو دا اوس دا هغه بیانول نو دا چې نه پټ بنازګه نو چې پدې هر سړی بوې دا چې واقعي د دې نه مو چې دا ما ډون نه خوښ باغ دی نو دا ښکاری چې دا بدل ډون نه خوږي دغه چې دا بغیر چا پر مال کې جوړ باغ یو مکمیو خوږي وګوي نبی سامو ته خپل نو نبی علیہ السلام انس ابن مالک وی وته وی چې بخ ذا کمال رابح ذا کمال رابح وی ورته وی چې واه واه بخ باندې وی واه وته واه واه ډیر د غټه مال دې روړ ډیر د غټه مال دې روړ چې نبی علیہ السلام ته دا وی چې دا بو کیسو نه به ورته وی بل چاله مو ورکو په خپلوان اسلام ډیر عجیب مذهب دی یعنی د سړی له ترغیب ورکی خو بیا ود لار ما غي چې بس په خپل کوی کې دا خټه ولګو چې د کوی خټه په کوی ولګي وته وی خپلوانو کې تقسیم کا بار سره ورکه دغه ستا خپلوان کمزوري دي بس هغه کې ورکه عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ راغی د دې آیت د نازلېدو نه پس او ورته وی نبی علیہ السلام ته خیبر کې چې ما ته کوم مزمکه ملو شوې ده چې خیبر فتح شو ټول صحابو ته خېخ مزمکه په غنیمت کې او خباونه ملو شو د خیبر یهودیان ډېر غټ زمیداران خلک ډېر مزمکه وي د خیبر د غزوې نه پس صحابه ډېر مالدار نو ما ته چې په خیبر کې کوم مزمکه ملو شوې ده نو الله غواړي چې دا غي نه خوخ مال ما سره نشته